السلام علیکم د سواد نیوز ډاټ کام ګرانو کتونکو زستا سرور تاسو دوست افتخار احمد یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم مرګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې لوی اختر د قربانو اختر دی د غوښو اختر یې همدارنګې موږ په سواد کې منګوره چې کومه غټه میله په هغې کې موجود یو او راغلي تاسو ته ښایو چې د دې ځای خلک چې کوم دی په څومره جوش و خروش سره خپل د سنت ابراهیم ادا کولو کوشش کوي د ګاګونو سره هم خبرې اترې کوو چې کوم چې میلې ته راغلي څاروي اخلي او کوم چې مالک دی هغوی د هغو سره هم خبرې اترې کوو چې تبدیلي راغله نه پاکستان جوړ شوی دی چې په هغې کې نور دلته هم څومره تبدیلي راغله د دوی په ریټونو کې که نه هغه په هغه دي زموږ سره اوسئ ورو دا راته ووایه چې راغلی میلې ته سبا نه بروز اختر دی څاروي دې خوښېږي نه خوښېږي ریټونه څنګه دي مونږ خو ډېر زیات د وخته نه راغلي او ډېر زیات څارویو پکې خوښ مو شو خو چونکې زموږ د وس نه بهر دي او هغه چې کم ریټ ووایي نو هغه مونږ نه شو اخیستی ډېر زیات ګران دي ډېر ځل هغو ډېر زیات څاروي ګران کړي دي او لکه ناممکنه نه او ناجایزه ریټ وایي د اخیستو نه ډېر زیات بهر دي په روز کالي که موږ وګورو څه کالي باندې تاسو نظر واچوئ نو څومره د چینجینګ دی په ریټ کې څه ول غواړئ په دې زه به دا خبره وکړم چې په روز کم کار څاروی په 50,000 او یا داسې په 50,000 روپۍ نو هغه دوی رسولی دی 80,000 روپۍ ته 50,000 روپۍ ته نو تقریبا ډېر زیات ډېر پرسنټ دی په هغې کې ډېر لوی فرق راغلی دی چونکې دلته خو مهنګایي ده او د خلکو سره دونه آمدن نشته غریبوالی دی آمدن د خلکو دونه نشته نو زه دوی ته درخواست هم کوم چې لږ تاسو د خپل قیمتونه لږ کم کوئ چې دا یو مقدسه فریضه ده د حضرت سنت ابراهیم دی نو چې هغه په صحیح طریقه باندې ادا شي د خلکو ته هم څه میلاو شي او دوی هم بېپاریان دي چې دوی ته هم په څه لږه ډېره ګټه میلاویږي چې خرڅوي نو یاره موږ خو دا دویمه درېیمه ورځ د سید شریف نه راځو مخه باندې او د ریټونو حالت چې موږ ګورو نو هغه زموږ د قابونه بهر دي خو بیا مجبوري ده خامخا به قرباني ده او زموږ د ابراهیم علیه السلام د رضا لپاره د هغه لپاره خوشحالۍ لپاره موږ د قرباني کوو که نه که نور ریټونه دې زه ګورم نو لکه ډېر زیات ګران دي لکه زموږ د قابونه بهر دي څه وجه کېدای شي په روز کالي او څه کالي ریټونو کې څومره فرق نو یاره په روز کالي چې موږ کوم څاروی کمره ډاکه هغه څاروی 30,000 روپۍ ګران دی موږ په روز کالي په 40,000 باندې خپل جوړ کې باغسته اوس هغه جوړ کې په 15,000 په 20,000 روپۍ د غیر ټولې ولې دې ریټ ولې دومره سیوا شوی نو سبب به پاران دي سوال دي ټول قصابان دي هغه بس د څاروي اغستې دي کوم د غرونو ذمہ شو کوم څاروي راوستلو دا هغه سره به کېده وسنې دي به پاران سره به نه کیږي مرګي څاروي خو سکال ډیر زیات هاي ریټ باندې روان دي په روز کال ریټونه خو سکال ډیر زیات ریټونه دي ملي خو ګورو ګرځو چکرې لګاو ریټونه ډیر زیات روان دي ریټونه په روز کالي په دې کال باندې ریټونه ډیر زیات دي نو اوس څه کوي څه اراده وکړه بس ګورو ګرځو نو ګرځو تقریبا د 18-15,000 روپۍ پورې فرق پکې شته نو څه مطالبه لرئ څه وایي په دې حواله نو اوس خو د زیات کار دی کې بېپاریان راغلي دي نو هغه بېپاریان د وجې نه دا شی ګران شوی دی د هغوی د لاس ورانه او دې ځای مقامي کم څاروي چې دي هغو ته هم دو اکثر په لاره ولاړې ریټونه میټونه دغه کې هغه والي خو حالانکې د دې بېپاریان چې دي دو لاسه خراب دی د مقامي خلکو سره کېږي خبره رو دا راته ووایه چې تا د مخامخ څاروی ستا دی دا زموږ د بټۍ کې فارم دی میخ څاروي م راوستي دي 60-70 دانې م راوستي دي پرونه پورې ریټ ښه ده به وچلېدو په عمران خان چې راوخوتو حکومت ته د مال ارزان شو دا ولې هغه چې بېګا سپیچ وکړو د هغې نه پرایس ته د هغې د وجې سره مال ډېر درست شو ارزان چلیږي دا دې میخې تا له پرون څه ریټ کوو پرون دا زمانه په 1,30,000 غوښته ما نه ورکوله نن د دې په دې میله کې لږ 80,000 90,000 نو اوس پته څه کېره څاروي به واپس بوځې که څنګه نن میاشت مخ نه وچه قصابانو لکه مارکیټ ناست دی دغه مسله نو څه به ولغواړې په دې حواله باندې نو بس چې دا څه ووایي بیخي ارزان کي او یا ښه ګران کي نو موږ خو یې تباهي وکړه روان اورې مخکې دې څه سوچ دی بس مخکې دا سوچ دی روز چې کډه بنغاړو دې ملک ما تخت وي خلکو روپۍ دي په دې دا زه غواړم چې زموږ روپۍ کې اړو د سره څه طاقت موقت او دا شی نشي سودا په لاس کې راوړو او پیسې پسې په اوږه وړو جی د سواد نیوز ډاټ کام ګرانو کتونکو تاسو د دانګرام میله موږ تاسو ته ولیده وښایله په سکرین را چې دلته چې کوم عوامو د هغوی سره هم خبرې اترې وکړې او کوم چې د ځناورو کوم مالکانو د هغوی سره هم خبرې د هغوی دا ګیلې دي د ګاک چې یاره بېپاریان ډېر شوي دي نو زموږ په هغه کاروبار په هغه هر څه باندې ډېر غټ اثر پرې باسلی دی خو تاسو بیا هم کتئ چې خلک راغلي دي د سنت ابراهیم ادا کولو کوشش کوي که په هر څه ریټ خو هغو مجبوراً ځانه ځناولی د قربانۍ هغه حق ادا کوي زه امید لرم چې پروګرام د سواد نیوز ډاټ کام په سکرین ستاسو خوښ شوي وي تر بل پروګرامه پورې خپل ورخپل کوربه افتخار احمد له ورکې اجازت په لوی الله مو سپارم د الله په امان